الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قال موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام: إن في الأرض عبادا يسعون في حوائج الناس هم الآمنون يوم القيامة. بر محمد و اهل بیت محمد الصلوات. سامعین محترم، عزاداران سید شهدا و محبان آل عباد، نند و امام شهادات و رساله، عظم الله اجورنا و اجورکم بمصاب اهل البیت. عظیم امام دے پلار بزرگوار مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دے و مور بزرگوار بی بی حمیدہ یا بی بی حمیدہ. عظیم ورمن دے مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایدی عظمات حوالے سرا ارشاد کرے دے: حمیدۃ فی الدنیا محمودۃ فی الآخرہ. دنیا کیا دے خدای حمد و ثنا مستحق دے اخیرات کیا. عظیم ورمن دے موت غالبا زمان امام عجل اللہ فرجہ الشریف کلس غاگو تکو یایو سے یبن زہرا. نو روایات کی دیس دغی بی بی درابطا امام نسبات ورکڑی شوی دی. مولوی سکعنی بی ابن حمید یملأ الارض قسطا و عدلا کما مولئت ظلم و جورا. زد قسم زد بی بی حمید فرزند زری سر بدا دنیا عدل و انصاف نا دسی ڈا کشیل کسنگی ظلم نا ڈا کر. صدا دی بی بی عظمات دی زمان امام نسباتی دی درابطا ورکڑی دی. دو عظیم ورمن دے علم و فاهم و دانش ونوسر عظیم مرتبه باندې فائزه ده. یو ورځ باندې یو کاس رسی خپل وړ بچی سره شپږم امام ته ابن رسول الله زه غواړم د وړو کې بچای ځون سره حج ته بوزم، خو اوس نه پوهېږم مولا څه دا احرام وتړي که زه دې طرف نه وتړم، دا نیت وکړي که زه وکړم، دا تلبیه لبیک وایي که زه ویم، مولا دا طواف وکړي که زه وکړم. نو مولا ودې څه داسې وکړه لوړ شه کور والا د ځان سره راوله، وایي ما کور والا نه پوښتنه وکړي. دغه مسئله به ښې طریقې سره ما کور والا بی بی حمیده ورته بیان کړي. اکثر امام معصوم هر چا طرف ته وی علمي مسئلې ارجاع نه ورکوي، خدا د ورمنې علمي مقام دی. مولا یې څه بی بی طرف ته کور والا د بی بی طرف ته واستوه، هغه ونه دغه ټوله مسایل ورته بیان کړي. دا یې مور بزرګواره دی. مولا امام قاسم علیہ السلام 127 ہجرے یا 128 اختلاف دے ورکی د ذی الحجہ میاشتې کې ایام حج نه بعد سکله مولا امام صادق علیہ السلام سره د کور ولا رسی مدینه ته حج ایام منورس ورسته. نو ابوا په مقام باندې ابوا یو کله دې مکه او مدینه مانځه دي. دغه ځکه مولا دنیا ته قدم کیږي. عظیم امام دے لکه څنګه امام سو عقیده دا دے امام سو ائمه او ته خداوند عالم عظیم مقام کړی. امام سو پیغمبر نه علاوه نور ټول انبیاء نه افضل. رویه یعقوب سراجی چې زراغلم د شپږم امام سلام د بارا چې سلام وکم خراغلم مولا ایوه حجره کې خپل وړ بچی سره څه کې حواره کې دي تک نو مولود سره راز و نیاز خبرې ده کوي. ما ته اشاره وکړه چې لګال ته انتظار شه، خو مولا هغه راز ولا کیسې ډېرې طولاني شولې، اخري د ما ته هیڅ راشه خپل امام سلام ده وکړه.
زراغلم گهواره کی اغ نو مولود دا اغ مبارک فرزند تم سلام مکړو دا یعقوب سراج یې فصیح عربی ژبه کې مو ته جواب راکړو هغه نه ورسته د داره ته یې سه یعقوب تو ته خدای کومه بچی دیر کړي دی هغې باندې د بېګا کومه نامه ایښي دی هغه نامه بداله کوي لی خدای باندې دا نامه ښه نه لګي گهورې نه خبرې یعقوب سراجي زه حیران شوم شپېږم اولاد ردیس یعقوب حیرانېږم کومه خبره څه ده خپل راتلونکي امام وکړل هغې باندې عمل وکړو وروسته بیا خپله یې زما خپلې بچی باندې نامه حمیرا ایښي وه څه حمیرا ما تاسو روایاتو په مطابق ښه نامه نه دی څه بچیو باندې خصوصا لور باندې دا نامه مه کېږدو حمیرا نو د هغه عظیم امام دی څه ګهورې نه لکه څنګه عیسی علیه صلات وسلام ګهورې نه خبرې کړي دي همداسې ما تاسو امام و دا هغوی دپاره څه مشکل نه و ولې خدای هغوی ته ډېر زیات طاقت ویر کړی و هغوی ته خدای هر څه ویر کړي دي همدغه امام تقریبا 15 کاله امامت کړی دی 15 کاله د مولا امامات زندگی دی و مولا ټول عمر غالبا څه کوم قول کوي دی هغه 55 کاله دی 55 کاله زندگی کړی دی 15 کاله ورکې امامات کړی دی 60 کالو باندې مولا ته امامات میلاو شوی دی و هغه داسې د بني عباسو هغو صفاکو و غاصبانو ظالمانو دوران کې 4 کسانو دوران کې مولا خپل امامات کړی دی هغه ډېر زیات غاصبان و ډېر زیات ظالمان دي هغوی نه یو منصور دوانیقی علیه اللعن والعذاب دی څه د شپږم امام قاتل دی ایدی دور کې مولا لاس کاله امامات کړی دی اوس وخت امامات په دې دوران کې څومره سخت و دغې جملې نه پاته لګېږي څه کله اندغ ملعون د لاسه شپږم امام شهید شولو نو څه کله دې ته پاته ولګېده چې شپږم امام شهید شوی دی نو دا فورا مدینې کې کوم دی حاکم دی محمد ابن سلیمان هغه ته خط لیکي چې محمد ته تحقیق وکړه تلاش وکړه که شپږم امام یوه مخصوص کس په باره کې وصیت کړی وي نو فورا یې ګرفتار کړه او قتل یې کړه داسې دور کې مولا زندگی کوله خو چونکې امام علم لدني ورته عطا و شپږم مولا چې کله یې هغه وصیت یې ولټولو بیا یې موندو نو وصیتنامه یې ډېره عجیبه غوندې کې لیکلې وه چې کله دغه محمد ابن سلیمان وصیتنامه پړاو کړه نو منصور دوانیقي ته د خط لیکي منصور مولا دغو 50 کسانو په باره کې وصیت کړی دی چې هغوی کې ټول نه اول ته یې دویم زه یم یعنی مدینې حکیم دریم عبدالله په نامې باندې یو شخصیت دی څلورم امام صادق خپل کور والا بی بی حمیده په باره کې او پنځم موسی بن جعفر دی چې کله دغه خط منصور دوانیقي ته رسي نو حیران شو چې ټولو قاتل حکم خو نه شمېر کوي چې هغوی کې سر فهرست زه یم نو داسې دور کې امامات واقعا سخته مرحله دی سخت کار دی خصوصا چې مولا کوم مهم کارونه کړي دي دغې زندګۍ کې هغوی کې ټولو نه اول کار یې دا دی چې خپل امامات دي خلکو ته رسولی دی ګرچې په بندي ومني علل اعلان مولا نه شو ویلی خو بیا یا چوک چې ورسره میلبېدی مولا به هغوی ته خپل امامات پیغام ورکولو همدې سلسلې کې محمد ابن علي نمیږي نشابور والا دی هغه یې زموږ نشابور نه خلکو خمسونه زکاتونه هدایا مراجعه کړل چې زه دا یوسم مدینې ته وی خپل مولا پوښتنه وکړم چې آینده امام چوک دی سره دغه امواله ورکوم او څو مسئلې وي خلکو هغوی پوښتنه ونه وکړم دا محمد ابن علي نشابوري یې چې تقریبا 1.5 دینار 50,000 درهم و ابریشم والا ډیره زیاته کپړه چې څو وخوانو باندې مالات کړه زه غواړم چې روان شم چې دې وخت باندې یوه سپین سارې راته ودرېده ما ته دې چې محمد ابن علي نشابوري ته یې ما ته ویل ها زه یم ته روان یې چې موږ نوي امام پوښتنه وکړي چې نوی امام به چوک دی ها زه روان یم خو ته دې چې د امام کوم مال دی دا یې لږ امام مولا ته ویل کړه څومره مال دی یوه وړه غوندې کې کپړه وه هغې کپړې کې یو درهم یې تړلی دی چې د یا ما طرف نه امام مولا ته ویل کړه نو محمد ابن علي نشابوري ورته یې او سپین ساری ما سره په هزارها دینار و هزارها درهم دي د یو درهم څنګه زه مولا ته ویر کوم نو فورا قرآن د آیا ورته ولوسته ان الله لا یستحی من الحق خدای د حق نه حیا نه کوي
دا ما باندې حق اندوره دی بس ته ویر کا نور دی کې شرم څه خبره دی ما باندې یو درهم واجب شوی که سدیزو کې په انسان ځون طرف داسترګي وغړوي څه کوم څه خدای طرف نه واجبات ور باندې روشي په ګور دیغه کې حیا وسو نه کې ویر کې فورن او بیا ورسته برکات استرګي غړو دی یو درهم ور واستولو محمد ابن علی نیشابوری ای سراغلم مدینه کې حالات ډیر خراب دي ساره م پښتنه نشوي کوي ویلي هر طرف ته جاسوسان ایو کاسي مولا الله سرونی ولو روي وستم عبد الله یفتح تا متدی څه دای ته امام دی افتحی افکم فرقه دی عبد الله یفتحی څنګه ویل څه امام یو خو څه کله یې رو وستم م پښتنه ونه وکړه څو سوالونه منو کړل سوالونه جواب نه راکړو مو ویل څه نه امام خو دسي عجیز نه وي څنګه مو سوالونه کې پوت شي ته مو امام نه بهار و نروتم اصل دستسار یم خدایت سوا کوم زه امام ته څنګه ورسېږم څه دی وخت باندې یو وړو کې بچای مو ته مخ ته ودرېدو محمد ابن علی نیشابوری هرڅا امام وخت دی مو ویل څه خدای دا وړو کې بچای مدینه کې د غټ غټ کسانو پیژنې دغه بچی څنګه و پیژندل روان شوم مسر راغلم مولا باندې مسکل نظر پرې وته مولا مو باندې نظر پرې وته موددی محمد ابن علی نیشابوری ویل شک و شبهه کې ویل د يهودو نصارو دروازې ته لوړوي عبد الله یفتحی ته راته زیت امام یم زیت حجات یم موت نور اموالنا علاوه موت بی شتیت ول اغي خزنه ما بی شتیت اغي ولا یو درهم موت روکا مو ویل څه خدای دای بل نه کاندای امام دی مو نور ولا اموال والو ته ورکړل مولود 100 دینار دی د پلانکی طرح بنه دي دا 100 درهم دي د پلانکی دي خو مولود بیا موت نه علی ابن محمد ابن علی نیشابوری موت اغي ورمنی ولا یو درهم روکا دې څنګه مو یو درهم وا کپڑا ویر کړل مولا هغه واخستو هغه درهم او کپڑا یا هغه نورسته زه څه کله رخصتې دوم سوالونو جوابونه یاره ته لیکلیو وسره سره څلوېښت درهم یې راکړل مو ته دې څه دغه څلوېښت درهم یوسه هغې بېبي شتیته ته یې ویل کړه که څه هغې یو ته رسولی و دې څلوېښت ور واستول مولای عظیم باندې بلند صلوات जो पास होगा वही बेस्ट होगा अली के दर की बकारी वही चीफ गेस्ट होगा जो रखता है दिल में बोझ अली वो अगियारों के साथ और काफिरों के साथ अरेस्ट होगा کسا اعتماد یو درهم غیر استول څلوېښت دی ور واستول مو ته کچېرې د خمس و زکات ویر کو اعتماد خدای و رسول باندې وکړو واقعا مو ته مال کې برکات پیدا کی نه صرف دوی ور واستول هغه نو ورسته مو ته دی صدای مو محمد ابن علی نیشابوری دغه کپڑا وخله مخبل ځون د پر کفن ون سره یې خيوه چې مو کفن شي و دا جوړ کړي وي مو قدر منی خور خپل باغ ولکم بلوچ هغه نه خپل لوسه جوړ کړي دي دای اوسه هغه بی شتیت ته ویر کا دا درهم ویر کا دا پیغام او تو ورسو چې تو دنیا کې نو نسورې زندگی پوتې ده صدقو درهمونه څلوېښتو درهمونه څوار لاس استعمال کی د نو نسورې کی وشپګوش درهم خپل تجهیز او تکفین د لپاره پرېږ دی یو دا خوشخبری اور ورسو چې جنازې ته زدیر سوم بیا څه جنازې ته درڅوم خو محمد ابن علی نیشابوری کله سمو نیشابور کې وخت بیا مخال کو ته ونه خې سم مولا راغلی دی محمد ابن علی نیشابوری ایسه زروغلم نیشابور ته اندغه ورځ انتظار کوم سایا واقعا مولا دغه کومه پیشګویی ده دغه رښتیا ده یا نه اعتماد خو مور باندې خو بیا یقین ده پاره سکله نو سورې براش وی هغه بیبي دنیا نه لوړ اعلان مور دوس بیبي دنیا نه لوړ بیبي شتی تمراش ولا زراغلم جنازې ته سترګې وغړولې جنازې باندې مولا امام موسی ابن جعفر علیه السلام میلاد دی ما ته دیس محمد ابن علی نیشابوری چوته مو نه خی و ما طرف نه ماشیا او ته سلام یا و دا جمله او ته سما خفقېږي تاسو د دنیا کومې ګوشې کې وای چې دنیا نه لوړ شي زم جنازې ته رسوم خو به شرط دا څه تقوا لاس نه ویر نه کوي دا هغه عظیم امام دی چې امامت دې طریقې سره خلکو گوش گزار کړل خلکو ته ورسول بس اول مهم کار هغه امامت حواله سره خلکو ته خبر ورکول و دویم مهم کار د مولا هغه مختلفو باطل او فرقو سره بر سره بیکار شول
مثلا واقفیه، ناوسیه یا اسماعیلیه یا مثلا غلات وغیرہ دغه سره مولا برپور طریقې سره محاصره کړي دي. ای دوی بطلان باندې استدلالات هغوی ته پیش کړي دي. دریم مهم کار مولا هغه شاګردانو تربیات دی. زر بینوم چونکه وخت کم، شاګردانو تربیات دی. مولا بهترین شاګردان تربیات کړي دي. داسې شاګردان چې هغوی به د هغه غاصب حاکم سترګو کې سترګې واچولې، حقانیات به یې ورته بیانولو. هغوی کې ټولو نه سر فهرست بهلول ابن عامر دی. بهلول دا نه ته ځنه ځای کې دی بهلول دیوانه. دا بهلول اوله نه یو عظیم مجتهد دی، آیت الله دی. دا اوله نه دا شی نه و، خپل ځان داسې جوړ کړی دی د مولا حکم سره. کوم وخت باندې جوړ کړو چې کله هارون رشید علیه اللعن والعذاب دغه ملعون چې کله بغداد پر قاضی القضات ولټولې کې لګیا شو. زه بغداد پر یو قاضی القضات یعنی قاضیان باندې پاسه کوي، هغه خواخ کوم چوک خواخ کوم چوک به مناسبي چوک به وي. ټولو مشوره وکړه چې آیت الله بهلول راوغوښتو. بهلول زه غواړم چې تا قاضی القضات پوسټ باندې متعین کوم. اوس که بل چوک هغوی به ورته ویل 2 ورځې خو ما خدای نه غوښته، خو بهلول دوی سے نه زیدی پوسٹ و منصب قابل نه یم، ما کې دا صلاحیت نشته. هارون دوی سے نه ټول وزیران دای بغداد خلکو ته خواخي. نو بهلول دوی عجیبه خبره دي، زه خپل ځان خبر یم که تاسو ما نه خبر یوئ. دلیل یو اکسوی زه خپل ځان خبر یم که تاسو ما نه خبر یو. زه د یم څه صلاحیت نه لرم، یا د رښتا یم یا د درویغ یم. که رښتا یم خو خبرنده داسې صلاحیت نه لرم، او که درویغ یم یو درویغ جان خو قاضي پوسټ قابل نه دی. خو هارون دوی څه نه په یوه کې ماته تو نه پرېږدو، ته به خامخا دغه پوسټ قبلوي. بهلول دوی ټیک دی خو یوه شپه مهلت راکوي. ټیک دی لاړ شه سبا راځه. شپې مولا سره رابطه وکړه، مولا طرف نه نه جواب ورته میلاو شو. ولیاره یا ورته وښیله بهلول ته دا طریقه نه وکړه. سبا شپه ټوله خلک انتظار دي چې اوس به بهلول قاضي القضات عنوان سره مقرر کي، خو څه خونې نه روځي یو دین کو طاق دی. یوه خپه یوه طرف ته ډولي، بله خپه بل طرف ته ډولي. امامه یې ړانګه، ابا په څټ، خپو کې نالین نه. بازار باندې راغلو خلکو ته یا خلکو لګوریا شوی دی، ما واس لګته دیر نه کي. ځان یې لیونی جوړ کړی و. خلکو چې کله دغه ولیدو آیت الله بهلول لیونی شوی دی. دا پیغام هارون ته راورسېدو. هارون بهلول څه ته قاضي القضات جوړول، هغه خو لیونی شوی دی. هارون ته پاته وه، یوه جمله یې ویله ما جنه ولکن فر بدینه منا. لیونی نه دی، دغې طریقې سره خپل دین مونه محفوظ کړلو، فرار یې وکړلو. ما جنه لیونی نه دی بهلول، خو خپل دین حفاظت دپاره یې دا طریقه اپنا وکړه. واقعا لیونی نه و. یو لیونی داسې خبرې نه کوي لکه کومې بهلول هارون سره کړي دي. څومره بهترین تبلیغ کړی دی د مولا امام قاسم دغ شاګرد. یوه ورځې باندې رسي بهلول هارون رشید یو محل جوړوي، خادمان یې لګیا دي، یوه طرف ته رنګ سازي کوي یعنی ښکلي کوي، و بل طرف ته یو بل عالیشان محل د جوړوي. بهلول هارون راوغوښته، بهلول راشه ما د عالیشان محل دی باندې یوه جمله ولیکه یادګار عنوان سره. بهلوله دغه فرصت غنیمت وبللو، چاک یا سکور یې اوچت کړلو، څو جملې یې ولیکلې. اوس مقصد داسې تبلیغ که بهلول ځان وخیار بللې، مثلا روغ وی نو چاپونه دا نه قبلولې، خو ټول ویله چې څه لیونی دی که څه یایي به داسې جملې ولیکلې چې واقعا کوم زړه مراد یې هغه یې ورته بیان کړلو. څه یې ولیکل؟ اول دا ولیکل هارون رفعت الدین وضعت الدین، رفعت الجس وضعت النس، ان کان من مالک فقد اسرفت والله لا يحب المسرفین، وان کان من مال غیرک فقد ظلمت والله لا يحب الظالمین. اے هارون خاورې و خاټې د اوچاتې کړي، دین د لاندې راوغورځولو، یعنی دا دیوالونه د اوچات کړل، دین د خپو لاندې کړو. رفعت الجس، جس دی د سمټو وغیره ته، دا د اوچات کړل، نس رسول د خپو لاندې کړو.
تو د رسول خبرې نه دی اورېدلې سمونه ورسته خلیفه فلانکای 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 ته کومه زینه رغلی خلافات باندې ناست دي ان کان من مالک هارون کا دغه امارات خپل مول نه جوړ کړي فقط اسرفت نو تو اسراف وکړو هغه محلات دشتو نورو نه سکي والله لا يحب المسرفين خدای د اسراف کوونکي سره مینا نه کوي خدای باندې اسراف کوونکي سخت دی و ان کان من مال غیرک هارون کا د پردای مولوی فقط ظلمت نو تو ظلم وکړو والله لا يحب الظالمين خدای د ظلم کولی ولا سره محبت نه کوي واقعا هارون خپل خبرو باندې سلام او تویل سره څو جملې ولګي یو بل مورید هغه ورېدلې د بار د سبلند وسره صلوات واستوي محمد وعلى کسه د سې شګردونو تربیات کړي دي ای ووري سي باندې اندغه هارون خپل شاهي محل کې شاهانه لباس کې شاهانه انداز سره شاهي تاج سر باندې شاهي کبا دوش باندې شاهي نعلین خپو کې خادمانو غلامانو مانس کې ډېر روب او دبدبې سره روان دي چې بهلول پام شول بیا یې موقع غنیماتو بلل کلا کا غاګه تو آها هارون آها هارون چوکې دا جرأت نه اوس هارون ته هارون امي سره غاګ وکي بس د دستې سترګې وغړولې دا چوک دې سمو د ایمان امي سره غاګ کوي ته کو بهلول دی ګور وی وړوي کله ورو وختو ته کو بهلول ما د نه پیژندې ز چوک یم بهلول دوی څه ډېر خد پیژندوم څه ته چوکي ته کو خو چوکي ته کو ته هغه چوکي کم مشرق کې چا باندې ظلم وشي ته مغرب کې قیامت کې پروردګار تو غریوان رنسي سویلې د باندې ظلم شوی دی ته احمد چوک پیلې ته حکیم نو بیا دوی څه بهلول ما په باره کې څه آی ز څنګه یم هسړایم کا بعد سړایم ته کو مونږ څه پختنه کوي خو قران به فیصله وغوړو قران دی ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم کته نیکی نو جنتی کته بادی نو جهنمی بیا دوی ای بهلول ایمو اور اعمال بیا چی تلوړل صدر المنزون دورا مثلا روزي دورا عبادتونه مکړي دي هغه چی تلوړل نو بهلول دوی س قران دي سموار چونه عمل نه قبلو انما يتقبل الله من المتقين مو اعمال متقیون نه قبلو ته سارا متقین دی وجنه تو اعمال لوړل نو بیا دوی س بهلول ټیک د اعمال ملوړل خو خدای رحمت خو ډیر وسی دی کې د شي محتاج وي روکی تدکو نه خدای رحمت کی هر چوتا زوی نویر کوي ان رحمت الله قریب من المحسنین ای خدای رحمت محسنان سره احسان کولی ولا سره نږدې دي ته محسن نه ته ظالمی ته خدای رحمت نه رسیږي نو بیا دوی بهلول کدو نویای پیغمبر رشتہ دار یم بلیس عباس بنی عباس یا پیغمبر عباس پیغمبر ترو اماغه ناسل نیو نو د قدایاتو ته فایده نه در کوي ویل قران دی فلا انصاب بینهم یومئذ ولا يتساءلون قیامت ورځ حساب و نصاب نه چلېږي خپل اعمال سره سربت سي څنګه دین نه امید شو د کوه پیغمبر شفاعت غوښتو د قران دی څه شفاعت یا هر چوته نه رسیږي یوم لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا خدای دې چې پیغمبر شفاعت صرف هغه ته رسیږي چونه خدای رسیده تو نه خدای نه دی رسی خو ته کو پرګه د بهلول دا خبرې څه ضرورت شته څه حاجت شته څه پورا کوم ته کو حاجت مشتاق کو پر گواهی شي وای څه حاجت دي ته کو هارون ایما ګناهانی ما اوف کو جنت مو واستو ته کو دغمونه نه کی خورېدلې مدي څه قرضا دې در باندې قرضا به ته ادا کوم ته کو هارون عجیب خبرې کوي قرضې سره نه ادا کیږي قیمتي جمله یو ده قرضې سره نه ادا کیږي ته سره د کوم مول دې دا ټوله خلکو مول دې دا تو باندې قرضا دې ته غوړي قرضې زری سره مو قرضا ادا کیږي کتر اختای نو دغه مول خلکو ته واپس کا بیا مو قرضا ادا کا ته خو پرېګه ته زه غواړم چې اخر زما زندګۍ پورې تو اخر زندګۍ پورې تو د پاره تنخواه مقرره کوم چې چاته محتاج نشي نو بیا عجیب انداز کې یو جواب ورکړو ته د هارون کوم پروردگار چې تو خلق دې هغه پروردگار ما خلق دې کته دا تصور وکي 3000 کې یې پویر کړم آباد د سیده کوم چې تو خلق دې هغه ما خلق دې کوم تو ته رزق دې کوي شي هغه ما ته رزق کوي شي رزق حواله سره کوئی سارا پروا ما کا ویلی خدای ور پوری او بچای دنیا ته
نرستوي څو پورې هغه د پاره رزق تنظیم کړي نوي امور ولا سینې او تشدون څو پورې ډاکی نوي کړي ور پورې دنیا ته قدم نه کیږي کریم پروردگار خوشنودے پارا بلند صلوات نو دسي عظیم او شاګردانو تربیات کړي او سو واقعا هغه سالم ته خیال ست ظالمي ته غاصب دی ته حق نه دی ته زوی نه دی تاسو غاصب ول سره نوستي بل یو شاګرد دغه صرف نامه قلم یونس ابن عبدالرحمن صدیق ببرک شپږم امام جعفر صادق علیه افضل الصلاة والسلام مولای یونس ابن عبدالرحمن مو زندگی کې دسی دل کده پیغمبر زندگی کې سلمانی فارسی یعنی دایموی داور سلمانی فارسی دی اندسی نور شاگردان هغوی نه یو شاگرد علی ابن یقطین دی صد هارون رشید داور کی وزیر دی دای دویام مهم کار بل مهم کار د مولا څخه حدیث م تلاوت کړلو مختصر دي طرف ته اشاره کوم مولای ان فی الارض عبادا یسعون فی حوائج الناس هم الامنون یوم القیامت چزمکه باندې خدای زنه دسی بندگان دي څاغوی کوشش داوی چې خلکو ضرورت برطرف کی خلکو حاجتونه برآورده کی کسه الیکشن ودا ورده بهترین د هغه انسان کې هغه نیت داوی چې ز دا ووټ واخلم خلکو خدمات وکم دا بیا عبادت کې مصروف دي دا بیا بهترین کدین علاوه است د سوچ دي نو بیا کدای شي څه مو ته وایسو خدای نگاه کې دا بهترین نه دي نو پیغام مولا دی ایس بهترین کسان هغه دي چاغوی کوشش داوی چاغوی خلکو ضرورت پرا کی اندغه کسانو د قیامت ورځ خوف نه امن وي مولا زندگی ته کسترګي غړو هغوی خلکو مدد کړي همي مالی مدد کړي دي همي ابروئی مدد کړي دي وہ همي عقیدتی مدد کړي دي مالی مدد چوکا چو تروغ للی ابن رسول الله غریب یوم مولا بوتا لمنی ډاکې کړلې حتی دا څه ضرب المثال دی کان سرر موسی مثلا د موسی ابن جعفر هغه سونه وي چاندی ولا تیله هغه ضرب المثال جوړی شي چونکه بیا مجلس وګدی دی وجه نزیات مزاحم نه جوړېږم ابروئی مدد کړي دي آیت قدیمه مدد کړي دي مثلا چو چا کې دي کې لګ لګ فار خصوصا نن سبا موت سو جوانون کسه چونکه به طرف روان دي چوک بل طرف ده سورات سواسه مګي په ګور دي هغه مینې سره سیده لاري طرف ته روان واغه کسون هغه په ګور دي خبره طرف ته فکر وکي چې انسان په ګور دي انحراف طرف ته بو نه زو انسان په ګور دي سیده لاري نه ونه بس ویل کوم بسلو دا بیا مود پاره تو آباد درد سار جوړي یو کاس دے مسجد کې دے خو ډیر متقی پرهیزګار متدین انسان شیان نه دي مولا امام موسی بن جعفر علیه السلام یو ورځ باندې و مسجد کې دی باندې نظر پرې و ته ځوان ته روغتو سلګ نګدې روشه څکله نګدې و ته روغ لرو ته غو پلان کیا ته دغه حالات مو باندې ډیر لګیږي زه ډیر خوشاله کوم چې دغه حالات کې قسم عبادت گزاري نماز گزاري خوش اخلاقی خو صرف کده یو کمای در کې نه وي کس انداز یو څه سره خپل انداز مولا څه شي کمای مولا د دې معرفت کام دی مولا معرفت پر به څه کوم تدکل لوټشه احادیث و فقه داس دا کا معرفت بدسیو شي مولا چون ازدا کوم مدینه کې کوم یو عالمات څه ته ملوي کې هغه نه ازدا کا خو څه کله څه زدا کې هغه بیا موته به نواز بیا د ته خد زدا کړی دی او خد نه زدا کړی یو ورځ باندې سی عالم ترسي و پاس مولا دا مزدا کړل او ټیک مزدا کړل مولا د دې څه نه ټیک د نه زدا کړی لوټ شه بل طرف یعنی اوالی تګې کړو حق طلبې د پاره تګې کړو څه کله نه امید شو کومه طرف نه کوم پیغام یې سو تر وړلې مولا به ریجیکټ کول او رات به کول نه دا شی صحیح نه دی دا صحیح نه دی دا صحیح نه اخیری دوی مولا خو تخبل رته وایا ترته وایا مولا چون معرفت دا کوتونه بهترین انسان بل چوک نشته مولا ترته وخیا مولا دا وختل څه وسې شو اوس روغلی خپل هدف ده نو مولا ټول امامات حواله سره مولا امیر المؤمنین حواله سره بیان وتوکل مولا حسن مجتبی مولا حسین مولا زین العابدین مولا محمد باقر مولا جعفر صادق وڅکلا خپل ځان باندې نمبر وغلو مولا غل شو اخ کاسته مکارو کړ څه پکور دې تسوال نه وکا
هغه کس د سوالونه کوي مولا دې زمانه کې امام چوک دی نن ما امام چوک دی نو مولا دې کده دا وایم نمای د ته خیم قبلوي ویلی نه ابن رسول الله ویلی نه قبلوم زړه سره قبلوم نو مولا دې ته مخ چوک نوست اندای تو امام دی یعنی زه تو امام یا مولا دلیل څه دی څه ته ما امامي وتا د کوپلن کیا پوڅيګا اپوري ونه د کسي ها مولا اغي ونی ته ویا څه مولا د غوړي دا کاسره سي اغي ونی ته پیغام ورګي څه مولا امام موسی بن جعفر وختي اغه ونه زمکه وچره لا روغله د مولا خدمات مولا بیا اشاره او دوکړه څه و پاشه کله دغه منصار ولید روغله د مولا قدمو کې سار کې د ولو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واشهد انك حجت الله زګواهی کوم ست واقعا نه خدای حجت دی نو داسې طریقې سره خلک هدایت طرف ته راوړي کسه کومه فکری دي ته سوره مینې سره حواله حقانیات پر تګې کړو اوس کله تګې شو احساس تند احساس وکړو بیا وته خیل خپل څه زی تو امام یم پس داسې خلکو مدد کړي دي خو اندغه عظیم امام بس نور مذاهب نه جوړېږي اندغه عظیم امام ورېدلې مې دې ډېره زندگی جیل کې تیر شوې دي زندان کې تیر شوې کله به یو زندان کې وو کله به بل زندان کې وو کله به بل زندان کې وو واغه زندانونه څنګه وو مختصر تاسو واورېدل څه مولا په صحیح قیام حالات کې ورکې نشو ودرېده مولا که وغوښتی چې څملې استراحات وکړي صحیح به خپې نشوې اوږده یو داسې ځای کې مولا تشریف فرمو یوه ورځې باندې یوه مؤمنه راغله د یوه زندان دروغې ته او دروغې دغه مال دغه پیسې واخله خو ما ته اجازت راکړه چې زه یور نګاه خپل مولا باندې واچوم لږ یې وکسم مولا پسې م د ډېر زړه خوږېږي هغه زندانمان چې کله هغه پیسې ولیدې پیسې ونه واخیستې او دغه کړکۍ نه دغې خوچې نه سترګې وغړو مولا به وکسي هغه مؤمنه چې کله سترګې غړوي تیاره کسي بلې چې نه کسي ته دغه اوپلن کې پیسې دا واخیستې دروې خایې دلته خو هېڅ چوکا نشته ته دغه نه لږې ځیرې سترګې وغړوه بیا راغله دا مؤمنه څه ښې سترګې وغړولې بیا دوی چې نه دروې خو ما یا نورې پیسې به درکوم خو ما ته صرف یو وارې خپل مولا وښیه ته دغه مولا د اندال ته دی ته دې چې دلته خو هېڅ یا نشته یو چادر پروت دی دلته خو هېڅ یې نشته دی د دغه نه اندک چادر لاندې تو مولا تشریف فرما مولا باندې دوره ظلمونه و دوره ظلمونه څه کله مولا ته سیندي ابن شاهق ملعون ذریعه سره د هارون حکم سره کله ظاهر ورته میلاو شول نو مولا الظاهر و اثار واچې نه ډېرې تندې احساس وکړلو ډېر زیات تږی شو نو چوتې ویله لږې اوبه راوړو سیندي ابن شاهق ملعون اوبو غوښتلې په ځای مولا باندې ظلم وکړلو اوبه یې نه ویل کړې کیدای شي ذهن کې بیا دغه راغلي وي چې مولا زه یې تا المسا یم څنګه تا ته کربلا کې اوبه نشوې میلاو همداسې به ما ته نه میلاوي هغه عظیم امام دی چې کله اخري لمحات راغلل دا دعا به کوله خدایا ما د هارون جیل نه رها کړې خدایا ما د هارون قید نه آزاد کړې رویه یې مسترګې غړولې چې کله اخري لمحات یې مخې واړول مدینې طرف ته څه خبرې وکړلې څه وصیتونه یې وکړل بل طرف ته مدینې کې مولا امام رضا علیه السلام چې کله هغې لمحې کې هغه خبرې واورېدې کلاکه کلاکه په ژړا شولو خلخاني غاګ ور باندې وکړو مولا ویلې په ژړا شولې چوک د یاد شولو څه په ژړا شولې ته د قوم ما ته د بابا وصیتونه ذهن ته راغلل بابا ما دنیا کې اخري لمحات زه یتیم شولم بابا ما دنیا نه لاړلو ازادارو هندغه مظلوم امام چې کله شهید شولو ظالم حکم وکړلو څو څلور بندیان روشوي اشیا و امام جنازه او چاته کوي
اجرکم الله هغه څلورو بندیانو هغه جنازه اوچاته کړه ای بغداد په لباندې کېږدوله یو غږ به کولو هذا امام رفضا دا شیعو امام دی دا د شیعو امام دی مولا امام موسی بن جعفر ته ډیر مظلومي مولا مدینې نه په زور راوستې بغداد ته خو مولا جان ته څه کله مدینې نه راوستې لسونه د خلاص و مولا خلخانه نه و در سره مولا لیارې کې ظلم سره نه بوتللې مولا لیارې کې تګې نه شولې مولا لیارې کې چادر باندې ظلم نه وکړلو خو مولا ما سلامی تا گرانی که سجاد باندې مولا هغه څه کله کربلا نه کوفه او شام د بتلو هغه انداز کې بوتللو څه د مولا لاسو کې تسبیح وی غاړې کې هارونه مولا تیس کلا مدینې نه روستې نو تاسو را خلخانه نه و مولا خو ما سلامی سجاد مولا باندې کسترګې اوچتولې نسې باندې بې د بابا مرخلل لیدا کای و طرف ته مخ اړولې قدر منه ترور بلیدا بل طرف ته سترګې خړولې وړا خور بلیدا مولا امام موسی بن جعفر تے زندان تراستی اگر چی ډیر سخت تور و تیار زندان و مولا تب ودریدای نشوی مولا تب سملستای نشوی مولا خو مولا بیا یا تاسر خو خلخانان و مولا تاسر خو خیان دی نوی مولا تاسر تران دی نوی مور در سر نوا خو ما سلامی دی تا گرانی که سجاد باندی مولا سو خیان دو تران دو سرا خرابی تراخللو مولا کلی و طرف تے سترگی غڑولی قدر منہ ترور بلی دا بل طرف تے سترگی غڑولی وڑا خور بلی دا سو تراب اغللا مختبو تکین استا مو سجاد اورورا دارتا وید ہوا مرغان چیت روان دی نو سجاد مولا بسنے پسیوانی ولا مگرانی خوری نور دا سجاد زر ماسی زواد اخبلو منزالو تروان دی زین العابدین مولا امام موسی بن جعفر دیس گل روستی بازار باندې نه روستی اخیری جمله ذکر دوباره مولا ما سلامی تاگرانی که سجاد باندې سگل شام بازار باندې دا کافلا روستا زین العابدین ییچی مکافلین وړاندې یو شمی روانو هغه په دغه ګناه کول شمیانو کربلیان رغلی دي خروغ استقبال وکوي سجاد مولا ایک دی جملے سر بھی مود سے استقبال وشولو کل دی بازار نہ مختلوڑے ما بوڑا خور نہ پیشندلا ما بخبلت رور نہ پیشندلا لا لعنت اللہ علی